بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، څوک چې دا غواړي چې زما دا زندگی دی د خوشحالو نه ډکه تیره شي، زه دې پرسکونه زندگی تیره کم، د غمونو، د پریشانو، د امتحاناتو او د حالاتو نه بچ شمه، د دې دپاره ډیره بهترینه وظیفه تاسو ته نن وایم. مفتی عبدالله شاه صاحب هغې په خپل بیان کې فرمایل چې نصیر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه د هغې په خپل مجلس کې یو پیره ذکر وکړو او د عایشې رضی الله تعالی عنها نه روایت یې کړی دی چې دا عمل او دا وظیفه څوک د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مونځ نه پس وایي، ډېره اسانه وظیفه ده. نو د یو جمعې نه والې تر بلې را روانې جمعې پورې دی به د هر قسم مصیبت نه، د هر قسم پریشانی نه، د هر قسم غم نه، د هر قسم تکلیف نه الله محفوظ او مامون ساتي. دی به خوشحاله پرسکونه زندگی تیری. الله جل جلاله ټول طاقتونه، ټول سهولیات، سکون، آرام، راحت دا په دین کې یخی دی، دا په اعمالو کې دی. چونکه مونږ او تاسو د اعمالو نه لري یو، ځکه مونږ تاسو ته پته نه لګي. دی وجه نه نن تاسو ته ډېر یو ښکلی عمل ښیم، ډېر آسان. خو چېرته هره جمعه دا عمل څوک کوي نو دی به د هر قسم ټینشنونو، پریشانونو محفوظ وي. نن سبا هر سړی په ټینشن کې دی، هر سړی پریشان دی، هر سړی په حالاتو کې دی، هر سړی دا غواړي چې د ښکلې د سکون زندگی تېره کړم. دې وجې نه خو زنانه دي نو هغې به یې کور کې د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین د مونځ نه پس، او چې کوم سړي دي چې په جومات کې د جمعې مبارک ورځ باندې جمعې مونځ ادا کړي، د هغې نه پس دا عمل کوي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مونځ نه پس وزله سوره اخلاص، قل هو الله احد، دا سورت قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دا سورت. دویم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، دا سورت. او دریم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا چې څوک د جمعې د مونځ نه پس وزله تا وایي، وزله سوره اخلاص، وزله سوره فلق، وزله سوره ناس. مختصر عمل لی په دې به ټوټل 15 منټه نه والې 10 منټو پورې ټایم نه لګي. او که دا موږ ووایو نو د دې جمعې نه والې تر را روانې جمعې پورې به د هر قسم آفات او مصیبتونو حالاتو نه موږ محفوظ یو. په دې یقین پکار دی ځکه چې دا پیغام د چا دی؟ روایت عایشه رضی الله عنها کوي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلی دي نبی علیه السلام یو خبره وکړي نو په هغې کې د شک شبې امکان هم نشته چې دا دروغ وي، بلکې هغه حق او سچ او رښتیا خبره ده. نو د یقین په طور باندې او د عمل په نیت باندې دا به موږ انشاءالله شروع کوو، دا وظیفه به کوو او نورو ملګرو ته به هم د دې تلقین کوو چې تاسو دا وظیفه دا وایې هم د سره به تاسو په کور کې سکون، آرام، راحت راځي، پریشانونه به بېغمه کېږي. نو د ثواب په نیت باندې دا ویډیو مخکې شیر کې ملګرو سره چې هغې ته هم فایده ورسي او د هر قسم پریشانو، ټینشنونو، حالاتو نه هغې الله محفوظ کړي.